अस्सलाम वालेकुम। एटॉमिक नंबर څه ته وایي؟ که تاسو د پیریاډیک ټیبل ته وګورئ په دې کې 118 ایلیمنټس دي او د هر یو ایلیمنټ په دې ټیبل کې خپل یو پوزیشن دی، خپل یو ځای دی. د هر یو ایټم یا د هر یو ایلیمنټ په دې پیریاډیک ټیبل کې د پوزیشن ته یا د ځای ته موږ وایو اټامیک نمبر. دا یو جنرل ډیفینیشن دی. پراپر ډیفینیشن یې دوه دي. یو ډیفینیشن یې دا دی چې په یو ایټم کې چې کوم نیوکلیس دی هغې کې د پروټانو څومره تعداد دی هغې ته موږ وایو اټامیک نمبر. د نمبر آف پروټانز ان د نیوکلیس آف ان ایټم. دا یو ډیفینیشن شو. دویم ډیفینیشن یې دا دی د نمبر آف پروټانز آر الکترانز ان ا نیوټرل ایټم، چې یو نیوټرل ایټم کې د الکترانو تعداد یا د پروټانو څومره تعداد دی دې ته موږ وایو اټامیک نمبر. نیوټرل ایټم وپېژنئ. نیوټرل ایټم څه ته وایي؟ داسې ایټم چې په هغې باندې نیټ چارج زیرو وي، نو داسې قسمه ایټم ته موږ وایو نیوټرل ایټم. مطلب دا چې کوم ایټم یې هغې کې د الکترانو تعداد او د پروټانو برابر، یعنی پی از ایکل ټو ای. دلته د پی مطلب دی پروټان او د ای مطلب دی الکتران. نو چې کله پروټان د الکترانو برابر وي نو پروټان باندې پازیټیو چارج دی او الکتران باندې نیګیټیو چارج دی. نو دا دواړه چې موږ جمع کړو نو د دې به موږ سره نیټ چارج زیرو راشي. فار ایگزامپل یو ایټم د هغې کې 7 پروټانز دي او 7 پکې الکتران دي. نو 7 پلس 7 دا د پروټانو چارج شو او ماینس 7 د الکترانو چارج شو. که دواړه موږ جمع کړو نو څه به برابر شي؟ د زیرو. نو د نیوټرل ایټم چې نیټ چارج کمی یا موږ سره زیرو وي. نو دا یې بل یو ډیفینیشن شو د اټامیک نمبر. تاسو د ایگزامپلز ته وګورئ. سیمبلز ما لیکلي دي. هایډروجن H دا د هایډروجن دپاره سیمبل دی او د هایډروجن اټامیک نمبر دی 1، یعنی Z از ایکول ټو 1. د هیلیم اټامیک نمبر دی 2. د لیتیم اټامیک نمبر دی 3. د سوډیم اټامیک نمبر دی 11. چې کوم ویلیوز دي دومره دغه ایټم کې الکتران هم دي او دومره پکې پروټانز هم دي. دلته که تاسو وګورئ زیډ، دا زیډ د اټامیک نمبر سیمبل یوز شوی دی. دا د اټامیک نمبر سیمبل دی. اوس دا زیډ چې کوم دی دا د یو جرمن ورډ زل نه راغلی. زل معنی ده نمبر، نو د دې نه د اټامیک نمبر دا سیمبل راغستلی. اوس تاسو ته ما څنګه په سټارټ کې خبر وکړه په پیریاډیک ټیبل کې ټوټل 118 ایلیمنټس دي او داسې ته به 2 ایلیمنټس پیدا نه کړي چې د هغې پروټانو تعداد بالکل یو شانتي ایکولی. د هر یو ایلیمنټ د پروټانو تعداد د بل نه بدل دی. نو په دغه ریزن باندې چې کوم دا ماډرن پیریاډیک ټیبل دی په دې کې دا ایلیمنټس په اټامیک نمبر په بنیاد باندې ارینج شوي دي. یا د یو ایټم په نیوکلیس کې چې څومره پروټان دي د هغې په بنیاد باندې دا ماډرن پیریاډیک ټیبل ارینج شوی دی. اوس که موږ ته د اټامیک نمبر پته وي نو موږ 2 قسمه سب اټامیک پارټیکلز ښه په اسانه معلومولی شو. سب اټامیک پارټیکلز مطلب دا چې په ایټم کې نور مزید وړې کم ذرې دی ته موږ وایو سب اټامیک پارټیکل. لومبنې موږ ته پروټان معلومي او دویم الکتران به معلومي. فار ایگزامپل کاربن دی. تاسو وګورئ د کاربن اټامیک نمبر 6 دی. نو د اټامیک نمبر نه موږ ته پته لګي چې دې کې به پروټان هم 6 وي او الکتران به پکې هم 6 وي. که چېرې دا نیوټرل ایټم وي، که نیوټرل نه بیا به پکې الکتران مختلف وي. نو په دې طریقه باندې موږ اټامیک نمبر معلومو. لکه که نیوټرل نه څنګه، لکه فرض کړه اکسیجن دی، د اکسیجن اټامیک نمبر 8 دی. نو 8 پکې پروټان دي او 8 پکې الکتران دي. خو که اوس دې کې د اکسیجن 2 الکتران واخلي ګین کې د یو بل ایټم نه د یو بل ایلیمنټ نه 2 الکتران واخلي نو په ده باندې یو -2 چارج راشي. اوس پکې الکتران 2 سیوا. اکسیجن چې په دې باندې -2 چارج دی په ده کې د الکترانو تعداد 10 دی او د پروټانو 8 دی. اوس دا انبیلنس دی د الکتران او پروټان تعداد، چونکې دا نیوټرل ایټم نه دی، دا یو آین دی یعنی چارجډ ایټم دی. دغه شان سوډیم چې کوم دی دا اټامیک نمبر 11 دی. خو که چېرې دا سوډیم یو الکتران لاس کړي چونکې دا میټل دی نو که دا یو الکتران لاس کړي په ده باندې به +1 چارج راشي. اوس پکې الکتران کم شو د پروټان، 11 پکې پروټان شو او 10 پکې الکتران شو. نو دا اوس نیوټرل ایټم نه دی، دا یو آین دی، یو پازیټیو آین دی. نو په دې وجه که تا ته اټامیک نمبر معلوم وي او هغه ایټم نیوټرلی نو د الکترانو تعداد او د پروټانو تعداد هغه ته په اسانه باندې معلومولی شي چې کوم اټامیک نمبر دی هم هغه عمره په دغه ایټم کې الکتران دي او هم هغه عمره پکې پروټانز دي. اوس نیکسټ ټاپک ته راځو. نیکسټ ټاپک دی ماس نمبر. ماس نمبر څه ته وایي؟ د یو ایټم نیوکلیس کې د پروټانو تعداد پلس د نیوټرانو تعداد، دا دواړه چې موږ جمع کړو د دغې تعداد ته ویلی شي ماس نمبر. او چونکې دا پروټان او نیوټران دا په نیوکلیس کې موجود دي نو په دې وجه باندې د ماس نمبر ته موږ دویم نوم اخلو نیوکلیان نمبر. دې کې د الکترانو ذکر ونه شو ماس نمبر کې، ځکه د الکترانو ماس انتهایی کم دی، ډېر زیات سمال دی.
نو په دې وجه موږ ماس نمبر کې نه کنسیډر کو. اوس د ماس نمبر د ایگزامپل ته ګورئ هایدروجن. د هایدروجن اټامیک نمبر هم 1 دی او ماس نمبر یې هم 1 دی ځکه په دې کې یو الکترون دی او یو پکې پروټان دی. نو د دې نیوکلیس کې بل نیوټران خو شته نه، صرف یو پروټان دی. نو په دې وجه د هایدروجن چې کوم ماس نمبر دی هغه 1 دی. دلته د هایدروجن زموږ مطلب پروټیم آیسوټوپ دی. د هایدروجن 3 آیسوټوپس دي، پروټیم، ډیوټریم، ټریټیم. په پروټیم کې 0 نیوټران دي، ډیوټریم کې 1 دی او ټریټیم کې 2 دی. چونکې دا پروټیم آیسوټوپ نو د دې ماس نمبر دی 1. دا شان هیلیم دی. د هیلیم ماس نمبر دی 4. په دې کې 2 پروټان دي او 2 پکې نیوټران دي. دا شان کاربن 12 دی. د دې یعنی د کاربن چې کوم ماس نمبر دی هغه 12 دی. په دې کې 6 پروټان دي او 6 پکې نیوټران دي. نو ټوټل 12 شو. دا شان د اکسیجن ماس نمبر 16 دی. په دې کې 8 نیوټران دي او 8 پکې پروټان دي. ټوټل سم د دې د 16 برابر دی او دا ماس نمبر دی. اوس که تاسو سیمبل ته وګورئ د ماس نمبر چې کوم سیمبل دی هغه د کیپیټل A. دا هم د جرمن ورډ نه راغلی دی او هغه جرمن ورډ دی اټام ګیویچټ. اټام ګیویچټ د دې مطلب دی اټامیک ویټ او د دې ورډ نه دا سیمبل کیپیټل A راغستی دی او دا د ماس نمبر سیمبل دی. اوس موږ سره یو کوېسچن دی چې هاو ټو فایند نمبر آف نیوټرانز. په یو ایټم کې د نیوټرانو تعداد به مونږ څنګه معلومو؟ د پروټانو الکترانو خو مونږ معلوم کړو کنه چې کوم اټامیک نمبر دی هم هغه عمره په هغه ایټم کې د پروټانو او د الکترانو تعداد کې چې هغه ایټم نیوټرلی. اوس نیوټران به څنګه معلومو؟ د نیوټران لپاره یو اسانه فارموله ده چې نمبر اف نیوټرانز ایکول ټو A ماینس زیډ، یعنی ماس نمبر ماینس اټامیک نمبر. چې مونږ د ماس نمبر ویلیو نه د اټامیک نمبر ویلیو ماینس کو نو مونږ سره به د نیوټرانو تعداد راشي. لکه فار ایگزامپل هایدروجن ته وګورئ، هایدروجن اټامیک نمبر هم 1 دی او ماس نمبر یې هم 1 دی. نو نیوټران مونږ سره برابر شو 1 ماینس 1 یعنی 0. مطلب دا چې کوم پروټیم آیسوټوپ دی هغې کې د نیوټرانو تعداد 0 دی. او د دې په ځای تاسو کاربن هم اخیستی شئ، اکسیجن هم اخیستی شئ. د کاربن دپاره اټامیک نمبر 6 دی او ماس نمبر 12 دی. نو 12 ماینس 6 ایکول ټو 6 یعنی کاربن 12 کې موږ سره 6 نیوټران دي. دا شان اکسیجن کې د اکسیجن ماس نمبر 16 دی او اټامیک نمبر یې 8 دی. نو 16 ماینس 8 ایکول ټو 8. مطلب دا چې په اکسیجن کې ټوټل نمبر اف نیوټرانز هغه 8 دی. اوس نیکسٹ دی موږ سره سیمبولیک ریپرزنټیشن اف اټامیک نمبر اینڈ ماس نمبر. مطلب دا چې موږ به اټامیک نمبر او ماس نمبر سیمبولیکلی څنګه لیکو، څنګه به ریپرزنټ کو. د دې لپاره اسان یو جنرل مثال دی چې موږ به یو الیمنٹ په ایکس باندې کنسیډر کړو. دا ایکس موږ سره یو جنرل سیمبل دی د الیمنټو. ماس نمبر په بره ولیکو او اټامیک نمبر به لاندې ولیکو. تاسو د سکرین ته وګورئ، ایکس دی دا د پاسه کیپیټل A دی او لاندې کیپیټل Z دی. دلته دا ایکس چې کوم دی اټامیک سیمبل دی او دا په دې 118 الیمنټس کې تاسو ته ما چې وی پیریاډ ټیبل کې 118 الیمنټس دي. دا هر یو الیمنټ کې دی شي دا ایکس. A موږ سره ماس نمبر دی، Z اټامیک نمبر دی. نو دا د دې سیمبولیک ریپرزنټیشن دی. اوس که تاسو د دې Z پوزیشن ته وګورئ نو د Z ته وایي سبسکرپټو. Z ته څه وایي؟ دا Z چې په کوم پوزیشن باندې دی په دې سیمبل کې دی ته وایي سبسکرپټو او دا A یعنی ماس نمبر چې کوم پوزیشن باندې دی ته وایي سوپرسکرپټو. اوس د ایگزامپل سره راځو. دا خو یو جنرل ایگزامپل. اوس یو پراپر ایگزامپل یې اخلو لکه د کاربن او اکسیجن مونږ اخیستی دی. کاربن ته وګورئ نو د Z په ځای 6 دی او د A په ځای 12 دی. دا د دې سیمبولیک ریپرزنټیشن شو د اټامیک نمبر او د ماس نمبر. دا شان که اکسیجن ته وګورئ د Z په ځای 8 دی او د A په ځای 16 دی. دا د اکسیجن سیمبولیک ریپرزنټیشن شو د اټامیک نمبر او د ماس نمبر. Thanks for watching. د الله په امان.